سلام علیکم ټولو ګرمیوالو وروڼو ته پښتنو ته څومره د ما مسافران وروڼه دي د سید نجیب طرف نه تاسو ټولو عزتمنو ته ډېر ډېر دعا سلام می وروڼو نن د ویډیو افتتاح د قرآن مجید ایوه آینه کوم څنګه کې خدای فرمایش کړی دی چې کل نفس ذائقة الموت بشکه هر یو نفس کوم دی هغه په دې دنیا نه ایوا ورځې کوچ کوي وروڼو زه د په دې نه پوهېږم صرف اور صرف د پښتنو میاندې دي صرف اور صرف د پښتنو خویندې دي صرف اور صرف د پښتنو مثال هغه سپینګیري پلارون دي چې هغه په ژوندو زویو جنازو جوړي هغه په وړونو جنازې جوړي هغه د وریارو په جنازو جوړي و نه پوهېږم چې کوم وخته پورې به د پښتنو وینه تلیږي نه پوهېږم چې کوم وخته پورې به د پښتنو چې کومه دی میاندې جوړي خویندې جوړي پلارون جوړي وړونو یوې خور ویډیو لږه درسره شیر کوم دا ویډیو لږه مو سبق سوی و پلیز خپلو ملګرو سره شیر کوئ دغه نه بعد یو پیغام خپلو کورمیوالو وروڼو ته ورکوم پلیز د ویډیو لکه وکسوي الله یقین وکړه چې سترګې مې راوځي د یعقوب علیه السلام غم دی که نه چې هغه قرآن کې الله فرمایي چې یا اسفه علی یوسف های د یوسف غمه موږ هم د یعقوب علیه السلام په شان غمجن یو موږ هم خپل یوسف غواړو نجیب وروڼو ویډیو به تاسو لیدلی وي چې وی مور مثال خپل ژڼي زوی سې کومه ډول مثال په تکلیف په ژړا په فریاد او کومه ډول انداسې خبرې وکړلې هغه به تاسو ښې روغې اورېدلې وي چې یا یې د خدایه چې د کومه ډول هجران دی چې موږ دې تېروو خدایه د کومه ډول وخت دی چې په موږ تېرېږي لکه څه خلته یوسف علیه السلام سې خپل پلار یعقوب علیه السلام ژړا او فریاد کړی دی خدایه مغاشه وخت مغاشه تکلیف مغاشه مشکلات په موږ تېرېږي دا وخت به کله لنډېږي زه به داسې وایم څه کیدای شي دغې مور اوسه پورې دا امید دی چې ما ژڼی زوی ایوا نه ایوا ورځې چې کوم دی ما ته به راشي ایوا نه ایوا ورځې به زه بیا خپل ژڼی زوی چې کوم دی غوږې کې ونیسم خو وړونو افسوس صد افسوس نن بیا په کورمې جنسۍ کې کومې جنازې لاړې نن بیا کورمې جنسۍ کې کومې میاندې وجوړې دي کومې خویندې وجوړې دي کوم ښکلي ځوانۍ مونږ لوړلې نو وړونو هغوی میاندو خو دا امیده ختم شولو څه مثال ما ته به ښکلی زوی راشي هغو پلران خو دا امیده ختم شولو چې ما ته به ژڼی زوی بیا کور در نوځي هغوی خویندې خو دا امیدونه لوړلو چې ما مشر ورور یا ما مطلب ځوان ورور به بیا یې مو خونې در نوځي هغوی مثال چې کوم وړه بچي یتیمان شو هغوی خو دا امید ختم شو مثال بیا به ما پلار د کور ته رانوځي نه پوهېږم بار بار د زه ویډیو کې دا ذکر کوم چې خدای کوم وخته پورې به د کورمې جنسۍ کې مو جنازې از کوو کوم وخته پورې به مثال د جنګ و جګړې کوو کوم وخته پورې به مو دا یایو چې دا شیعه دی دا سني دی کوم وخته پورې به مو وینې تویوو اخیر که زه خو داسې یم که نه چې د څومره جنازې اوس لاړې د مطلب جنګو کې څومره جنازې لاړې که دې په هزارهاو جنازې لاړې شي یا که نه بیا یا کورمې کې امن و امان په داسې طریقې نشي روستی لکه څه خلته امن و امان د مور والو نه پوهېږم مشران مستړي ستمن کوم نه پوهېږم جرګو والا مستړي ستمن کوم نه پوهېږم د مو کورمیوالو ته به عقل و شعور خدای کله ویر کوي کله به مثال هغوی انسانان جوړیږي چې هغوی د انسان وینه نه تویوي هغوی ته د انسان څه کوم قیمت دی هغوی پاتې معلومه شي آیا تاسو ته دا پاتې شته چې خدای قرآن مجید کې ویلي دي چې چا یو انسان بې وجه قتل کو داسې وایي چې هغه آل انسانیت قتل کو نو موږ د آی روز کسو پر چنور کې انسان خو پرېږده چې اوورال ټوله بار د انسانیت قتل د کېږي دا کوم وخته پورې به د انسانیت قتل مو کوو نو ټولو ته دا ریکویسټ کوم ټولو ته دا سوال کوم ټولو ته دا زری کوم چې خدای دپاره رسول دپاره هغه وحده لا شریک خدای ته وکسوئ
څه بس پړاچینور کې د جنگ او جګړې د پاسوت د مثال وبل وینو تو یوالا پلیز دا بان کوي که مثال کوم په فرقات مطلب ظلم کوي زیاتای کوي په کور د مغي فرقي والا کسانو طرف پوچیږي هغه او ته وایي چې دغه چې تو ظلم کړي دغه چې ته زیاتای د کوي دا بس ته وشه مزید مودال د نور خون ریزی نه غړو بس مزید نور مو میان دي نشو براوي بس مزید مو خویان دي نشو مثال به ورو را کوي بس مو مزید خویان دي نشو کونډي کوي نو وړونو کوم وخت پورې به دا مو جنازه کوو بس ویډیو ان کې برابر تا سوال او څه پاکه پروردگار ته عادل خدای ته عظیم خدای ته رحیم خدای ته کریم خدای ته پراچینور کې امن راولې ته پراچینور کې د امن او امان د سه فضا قائم کې کنه څه کوم شرفسندي څنګه پسوت جوړي څه کوم مطلب خونریزي کوي کوم مطلب مثال انسان جامع کې د انسانيت قاتل کوي خدایا هغه انصاف تخپل وکي ویلې څه مخ واستړي شولو بار بار په دغه جنازو اس کولو بار بار په میاندو برولو بار بار مثال د خویاندو به ورور کولو په مستړي شولو خدایا بس ته عادلی ته عظیم ته رحیم ته د حق فیصله وکړه ډیره مننه وړونو خوشاله آباد اوسئ مو سید نجیب تراو کې اجازهات مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته